تاسو ولې دا د فیکلټي برت کور مشران نو څنګه کوو کو نو استا راګه زما تر دې درته ډېر لري ته اشراف په خوي بلګو کنه جمعه ورځ مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو چپ دکتور سبق نه تاسو دې ته وکړئ بس دغه دانش ته چې دا بعد ولنات کړو وهاله تدول بس سوچا ځانیات کو جو خلکیات نه به سالو کې درس ها سوبي خاتمه سبودره ټکی وایي کنه لا کو ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين سورة الفاتحة دا د قرآن کریم موږ چې موږ ته کوم نقشه پر تر پدې کې اولنې سورت ده او په اعتبار د نزول سره دا 5 نمبر سورت ده 6 نمبر راځي ټول اولنې په قرآن مجید کې نازل شوی دا سورة العلق احمد سپاره کې اقرا باسم ربک الذی خلق دا 15 آیاتونه نازل شوي او بیا د هغې نه پس سورة القلم سورة القلم په 19 سپاره کې سورت دی نون والقلم وما یسطرون د هغې 15 آیاتونه نازل شوي څومره 15 بیا د هغې نه پس سورة المزمل د هغې 7 آیاتونه نازل شوي بیا د هغې نه پس سورة المدثر د هغې 7 آیاتونه نازل شوي پس د هغې نه بیا سورة الفاتحه نازله شوې ده په 15 نمبر کې ښه اسمان نبي علیه السلام باندې دا داسې سورت دی چې دا ټول په ټوله نازله شوې ده ټول په ټوله داسې خو په ښکاره باندې داسې وړوکې ښکاري دا د ټول قرآن مجید نچوړ دی د ټول قرآن مجید څه دی هلکه نچوړ دی او دا د ام القرآن ویلی شي څه ورته ویلی شي ام القرآن ورته ویلی شي او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ولقد آتیناک 7 من المثاني والقرآن العظیم تعالی ما آیاتونه درکړي چې هغه لوی قرآن دی هغه سورة الفاتحه ده چې دا بار بار ویلی شي په هر مانځه کې ویلی شي په هر رکعت کې ویلی شي او د دې سورت چې دی د دې یو نوم دی کافیه څه نوم یې دی کافیه دا مطلب کفایت دا پوره کېدو وال دا څه دپاره کافي کېږي چې څه دپاره ووایي که نه الله به هغه څه کافي کوي لکه غټ شان دی دویم نوم یې شافیه څه نوم هلکه شافیه دا مطلب چې دا دې کې شفا ده دا چې په کوم مریض باندې وپېروي او بسم الله چې مخکې وي او اخر اول کې درود وي که نه نو مریض له الله څه ورکوي شفا ورکوي الله یې ښه کوي ښه دې کې شفا الله یې ښه او دې صورت کې چې دی 7 آیاتونه دي 7 آیاتونه پکې دي امام شافعي رحمت الله علیه هغه وایي چې دې کې هغه ورسره بسم الله هم د قرآن مجید جز وایي بسم الله ورسره دا د قرآن سورة الفاتحه سره یو آیت بسم الله دی موږ وایي بسم الله ورسره نه دی بسم الله د قرآن مجید جز دی خو صرف په یو صورت کې دی سورة دغه ورته ویلی شي د سورة النمل په 19مه سپاره کې دی او باغې کې چې دی نو د سلیمان علیه السلام چې دی هغه بلقیس ته خط لېږلی و چا ته خط لېږلی و بلقیس ته خط لېږلی و کاکا راځئ ښه کښېنئ راځئ بسم الله مو وس وکړه تاسو هم راځئ ته ووایه راځئ دلته راځئ دا درس شروع کوم خو وینا 2-3 هفتې مخکې کړې وه کسانو ته تاسو په وینا به شوې ده که نه او نن به کې دا شروع خو نن خاص لا نه کوو
څه کسان به کې نشته نو ورته اعلان وکړو که نه په جمعې مبارک ورځ زموږ سره څه پکې هسې هغه څو خبرې وشي که نه او بل دا چې نه ما خو مخکې نه جوړ دا ووتم خو ما چې یاره داسې مناسب ټیم وي چې دا اکثر بیا ما که بل ټیم شروع کړو بعضې کسانې به وطن نه پس که نه دا بیا په اوړي کې ګرانه شي په اوړي کې بیا ګرانه وي او بل دا چې د اکثر تبلیغان نه شي هغو هغونه اوس بیا خپل تعلیم کوي پوره لکه چوټیانې به کیمره شي مسله ما ته خپله مسله ده ویل چې دا ټیم مې ویلی نو ښه به تاسو چې بانګ له راځئ که نه بانګ له مانځه پورې 15 منټ په دې کې چې دی نو څه وایو آیات نیم صرف یو آیات به وایو نیم آیات به وایو بس چې صرف هغه قرآن جاري که نه درس جاري دغه مسله بلکل نو د الحمد یو نوم څه دی کافیه دا دویم نوم دی شافیه کافیه ورته وایي دا د هر څه نه کافي کېږي او د ټول قرآن مجید دا نچوړ دی دې ته هم جدا قرآن مجید وایي ښه نبي علیه السلام دا دوه پیره نازل شوی دی یو پیر په مدینه کې یو پیر په مکه کې هم نازل شوی دی او دا ټول په ټول دا اولنی صورت دا ټول په ټول نازل شوی دی نور صورتونه نیم نازل شوي دي بیا وروسته پوره شوي دي او دې اولنی صورت دی چې ټول نازل شوی دی او په دې کې 7 آیاتونه دي څو آیاتونه پکې دي لکه 7 آیاتونه پکې دي ها 7 آیاتونه دي په دې کې نو بسم الله الرحمن الرحیم چې دا امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دا د دې سورۃ الفاتحه یا جز دی د دې حصہ ده او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا د دې حصہ نه ده د دې حصہ چې دا د قرآن مجید حصہ چې دا بسم الله چې دا په یو سورۃ کې ده په 19 باره کې سورۃ النمل وته وایي هغه کې سليمان علیه السلام چې بلقیس ته خط لېږلی انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم بلقیس ته خط لېږلی چې ته راشه اشتغل د بادشاهي کې کفر نظام چلی نو د غیر عبادت کې د بوتانو ته دلته راشه زه پیغمبر دا مې خط لیکلی نو صرف هغه چې هغه بسم الله چې کوم راغلی د قرآن جز دی د قرآن حصه ده او دا بسم الله چې دا د قرآن د هر سورت سره بسم الله د قرآن حصه کې نه ده بلکې د هر سورت دپاره ویلی شي د امداد دپاره په وختي چې موږ په دې معنی خبرې کوي الحمدلله رب العالمین هغه وایي اهدنا الصراط المستقیم د دې سورې کې هغه وایي دا 5 نمبر آیات دی او صراط الذین انعمت علیهم دا 5 نمبر دی ولضالین پورې دا 1 نمبر دی موږ وایو الحمدلله رب العالمین والا ولضالین پورې دا ټول آیاتونه دي انعمت علیهم باندې هغوی دې آیات لګي هغوی دې آیات کې موږ آیات لګي چې اصل وقف دی په آیات نشته دا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا پوره یو آیات دی زموږ په نظام آیاتونه دا په نظام آیاتونه دا یو مسله ده کې بهرحال دا متفقه مسله دا ده چې دا 7 آیاتونه دي الحمد شریف کې دا چې دا ډېر سره عظیم صورت دی لکه چې په هر مانځه کې ویلی شي که نه بار ویلی شي او دې نه دا معلومیږي چې دا ډېر عظیم صورت دی او ام القرآن ورته وایي د قرآن مجید نچوڼ ورته وایي او په دې کې د ټول قرآن مجید لاله خو راغلی شو ستا ډېر انتظار وکړو راځئ لاله دې دغه ورکړې څه خیر ده دا ټول قرآن مجید نچوڼ چې دی که نه نچوڼ هغه په دې سورة الفاتحه کې لایق دی الحمد نواله ولضالین پورې د ټول قرآن مجید نچوڼ لکه خلک کې خلاصه که نه خبره خلک اوږده وکړي خلاصه یې څه شو نه خلاصه دا شوه د ټول قرآن مجید دا نچوڼ دی بیا علما فرمایي چې د ټول د دې سورة الفاتحه ټول نچوړ په بسم الله کې دی بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې د ټول سورة الفاتحه نچوړ دی بس دا چې وایي چې لکه سورة الفاتحه وویله بسم الله مخفل غټ برکت دی بهرحال الحمد شریف ولضالین پورې چې دی دا شافیه ورته ځکه وایي چې دا د هر مریض دپاره شفا ده چې وبېرې سړی ووایي او سړی ته څوک دم کړي او په هغه سره په عقیدې سره چې ښه عقیدې سره په ایمان سره شک پکې نه کوي الله به هغه مریض له شفا ورکوي نو دا چې دی په نزول په اعتبار باندې 5 نمبر صورت دی 5 نمبر کې دا صورت چې په نبی علیه السلام مبارک باندې دا نازل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله معنی ده شروع کوم په نوم د الله بسم الله معنی په اسم ویل کېږي نوم ته په عربی کې د الله د نوم نه شروع کوم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله الرحمن الرحیم چې عام مهربانه دی او الرحیم
خاص مهربانه دی عام مهربانه څنګه چې په دنیا کې عام مهربانه دی ما تعالی رزق راکړي او ما تعالی چې ناجوړه شو خکې مونږه موږ له بچی راکړي دغه شان کافرانو لم رزق ورکړي هغه لم بچی ورکړي هغه لم په ټیم ډوډۍ ورکړي او په دنیا کې په ټولو باندې مهربانه دی که زناور دی که انسان دی که هر څه په ټولو باندې مهربان دی رزق ورکړي او الرحیم خاص مهربانه دی د قیامت په ورځ باندې به الله پاک صرف په مسلمانانو باندې مهربان دی چا ځان سره ایمان وړی ایمان هغه به مهربان او هغه به جنت ته بوځي په کافرانو به الله نه رحمېږي د قیامت په ورځ باندې هغه به غضبناک وي ځکه د الرحمن او رحیم وایي دا د الله دوه غټ صفاتي نومونه دي الله یو کم سل نومونه دي کوم چې ذکر باقي دا دوه نومونه د الله خاص صفاتي نومونه دي لکه بالکل نږدې دي ورته الرحمن او الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد معنا ټول تعریفونه لله خاص د الله دپاره دي کما الله دپاره رب العالمین چې هغه رب د مخلوقاتو دی پالونکی د مخلوقاتو دی یعنی رب معنا دا د مربي چې کله انسان ځان نه یو بوټی وکري یا چې ته وړوکی چې دی نو څه ورته دا ځناور پالي په کور کې که نه هغه چې وړوکي هغه غټۍ په مزه باندې څو کلونو باندې هغه خپل دغه ته ورسي دغه شان د رب معنا هم دغه ده چې انسان چې دی دا اول پیدا کړي دی په هېڅ نه پوهېږي بیا ورو داسې بیا ګرځي د ګرځونه پر بیا خبرې سټارټ کړي بیا ورو غټ شي دا چې غټ شي بیا ورو بیا خپل مور او پلار او وروڼو بایګانو دې ته اوازونه شروع کړي په مزه ځي بیا چې 15 کاله ته ورشي په ښه بد باندې پوه شي بیا به بار دغه شان ځي بیا ځوانۍ ته ورسي په ښې ځوانۍ ته بیا وروستو دې ته ځکه رب وایي رب د مخلوقاتو دی دغه شان هر یو شی رب دی هر یو څه چې الله پیدا کړي هغه ورو ترقي ول ورکې چې انتها ته ورسي دا د رب معنا ده عالمین عالم دا جمع د عالم ده موږ وایي عالم که نه عالم مخلوقاتو ته وایي په عالم کې چې دی نو ما انسانانو هم راځو او دا څومره مخلوقات د ځناور به کې هم راځي دا ونې بېکاڼې دا واښه ماښه دا هر څه به کې راځي هر څومره چې دي دا ټول مخلوقات دي دا ټول به کې راځي د هغې رب الله دی الرحمن الرحیم بیا راغی الرحمن عام مهربانه دی الرحیم او خاص مهربانه دی او مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی مالک خاصم الله خو نن د دنیا مالک هم الله دی خو نن بیا هم الله پاک هغه ارزي غوندې کې ملکیت بل ورکړی دی ته د خپل کور مالک کړی زه د خپل کور مالک کړی ما څوک د ملک بادشاه کړی دی او څوک چې دی نو خبره د پلاټونو مشر کړی بادشاه کړی دی ارزي ته ورباندې هسې هغه که نه خو د قیامت پر د الله صرف په زه باچوم بل چا به نه چلېږي چا به دومره اختیار هم نه بس مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دین ویلی کېږي د قیامت ورځې ته نه د دې مالک خاص به الله وي د انصاف طلب هلته چالو وي هلته به ډوک بوک بیا نه چلېږي بس چې څه دې په دنیا کې کړي حق به درته میلاویږي مالک یوم الدین د مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی دین معنی د قیامت د ورځې مالک الله دی د دې دنیا هم مالک دی په دنیا کې بل څه نه څه اختیار ورکړی دی تا له ما له لږ اختیار راکړی هلته به زموږ دا اختیار هم بلکل نه وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ټیم پوره دی انشاءالله لږ به وایو دا به سبا دوباره بیا هم وایو دا الحمد چې اوس نن مونږ کم وي که نه دا خو هسې هغه اچانک غوندې مونږ دغه جمعې ورځ د مبارکه داسې لږ به وایو یو آیات نیم آیات دوه آیاتونه ټیم به ستاسو بلکل چې ټیم پوره کېږي فورا به بس کوو څوک چې راځنه که نفل کول غواړي که نه خیر دی هغه ستنو عقل کې ودرېږي نفل دې کوي او انشاءالله چې جاري به د خیر الله دې توفیق راکړي او د خیر انشاءالله تاسو به یو مهرباني زما سره وکړئ یا یو وعده به را سره وکړئ چې تاسو کله کور ته یې او هسې کور کې مثلا ناست یې که نه روټۍ موټۍ ښه ښکلې وختي مانځه به چې لاړ شي وخورئ او په ماسخوتن د مانځه نه 15 منټه وختي بس راځي بس ماسخوتن مانځه نه بس هغه کې بیا څوک ځان نفل کوي څوک سبق څوک ځان خپل جدا عبادت کوي قانون دغه پیدا کېږي موږ دا کړي ځکه بیا به ډېرې مسلې راوځي دا ټیم مناسب ټیم وي څوک نفل کوي مثلا هلته به تاسو لږ وختي نور راتلی شو 15 منټه به نفلونه هم ورکړو او نو دا لږ مهرباني به کوئ زما سره چې تاسو کور کې نو راځئ نو ښه به وي ښه چې د واړه باندې راځه کېږي پرمچونه کېږي Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا